د وحي آغاز هم د ګل دروازې نه شوي او بل وی زه پې پیدا شوی یم د ګل پرز محبوب علیه الصلاة والسلام انسانی شکل کې بشري شکل کې بے مثل او بے مثال بشر شکل کې چې د هغه شان بشر نه مونږ په کائنات کې منو د هغه په شان په درجه او مرتبه په جسم لحاظ سره په هر لحاظ په هر صفت اعلی او ارفع انسان الله جل جلاله زمونږ استاد خو پیغمبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک پیدا کړی دي. سو می مثال څه ته وایي؟ سو می مثال صاحبانو دي ته وایي دا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک نیولې او دا دغه خصوصیت هغه نیولې شو الله ولا طاقت ورکو. بخاری شریف مسلم شریف په صحیح ستو کې په احادیث مبارکه راغلي. سو می مثال دي ته وایي لکه په دې کې روجمات نه لکه استاد تا روجونی ولا کنه مثال پښمنی کې د خوراک ستا کو بوس کړي بس بند شو نو دا روجما ماخام غروب کې روجمات دي کنه دې کې روجمات نه سو می مثال دا رسول الله مبارک به روجمات یې ونکو شپه بم تیر شو جی بل ورځ به بیا تیر شو بیا بشپه تیر شو درې ورځې پنځه ورځې ور ورځې نهر ورځې دا به مسلسل رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک خوراک څښاک نه بس روجه به نو حدیث مبارک کې راځي صحابه کرام مبارکانو چې محبوب ته وکتل اخوا شیخانو هر ادا او په هر سنت دغه عمل کوشش کړی دی نو چې وی کتل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک خصوم روز د خوراک څښاک نه کوي مطلب سو می مثال شروع کړي سو می مثال روزه شروع کړي نو صحابه کرام هم دا چل شروع کړي بس هغه هم خوراک څښاک نه کو نو چې دا چې سو ورځې روزي ونیولې صحابه کرام رنگونه مبارک چې کم دي زیړ شو کمزوري شو عبادت هغه شان بیان شو کولی طاقت ختم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بارک وتو فرمایل دا پتا سو څه چل شي دا ولې رنگونه کمزورتیا دا رنگ زیړ شو ناغي وتو فرمایل یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم روجی نیسو کنه سو می مثال نیسو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وتو فرمایل دا ولې وی تاسو جنی سه نو مونږ هم نیسو تاسو په تابعداري رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وتا وسشو رنگ بدل شو ورته و فرمایل چې ايکم مثلی دا بخاری شریف الفاظ دی حدیث شریف تاسو کې کم یو زما په مثال لی تاسو کې کم یو زما په شان دی نن خدا سے خلک د غلط عقیدو وروتي دي او وی مونږ د رسول الله په شان یو کنه او کله وی رسول الله وی زمونږ په شان بشر او انسان دی دا د کافرانو خبرې دا د مسلمان خبره نه ده دا د کفر عقیده ده ګوره ما وختي خپل عقیده بیان کړ رسول الله مبارک مونږ انسان منو خو بے مثل او بے مثال انسان بشر منو بے مثل او بے مثال بشر د تمام انسانانو نه افضل اعلی ارفع خ اخلاق والا خ صفات والا خ کمالات والا دومره کمالات داغه د بدن د سترګو مبارک طاقت چې جنتونه د دې زینې نه د الله عرش نه پرشتي نه دومره طاقت الله پس ګوته مبارکه کې چول چې اشاره سپوږمۍ ته وکړه اقتربت الساعه وانشق القمر بس سپوږمۍ دو ټوکړې شو په اشاره د رسول الله مبارک د ګوته مبارک ستام ګوته د کنه وک کنه ځای او بل ټوکړې ک کنه ځا چې ته زداغه پشانیم هغه پیغمبر وحی و پیراتلا نو ولې سکه د نبوت داوا کوي ته نبی پتا مو وحی نازي چې ته زداغه پشانیم ساکونیا غول چو کې دونه بنتي زی چې ډډو دي جوړه د خولي زمو استاد سمره بنزي زموږ د ټولو دا حال دی وسره ل ذکر راځي په دې خبرو چې دا خبره د رسول الله مبارک په ذات اقدس باندې ده په دې خو ته ټوپک هم را لمرګم کوم چې د رسول الله مبارک په عزت باندې مونږ تاسو مرګ نه کو ټوپک او کوتک راوانل نو بیا پاتې شو بیا ایمان می سره پیرا وړي دي بیا خو زه بیمانه نو دا د کفر عقیدی دا خبرې په دې جیب کې کېده ګوره چرته ونه وای چې زه د رسول الله مبارک په شان انسان یم چرته د سیونه وای چې رسول الله مبارک زمونږ په شان بشر دی زه خوش په ورځ مونږ ګناونه کو ولې ګناګار پیغمبرو ازما استاد په شان بیل مازو ازما استاد په شان دروغجنو مونږ دغه په شان برګانی او مقام او مرتبه والي اخو نبیو اخو امام الانبیاء هغه به د الله پاک سره کلام کو هغه د الله پاک خپل دیدار ور کړی مکان او لا مکان عرش او اسمانونو او د جنتونو دوزخونو چکرې ور کړی مړسکا چټیا ته دې خبره ته لک سوچو کا ته د سی وایا کنه ځا به د پلار پشانیم یا د سی وایا د پلار زما پشان دي چې خلک د دولس غخونه مات یا ته چې دون نری کنا دون نری نو ته یو استاد په یاد کا شیخ الحدیث شیخ القرآن چې تا وسره دوره کړی یاد ته سبق ویلی ته د ټول کلاس مخ کې او د ټول مدرسې په مخ کې پاسه او ته وایې د استاد زما په شان انسان دی کنه مړه او یا زه د خپل استاد په شان انسان یم کنه خو له بدله د نور استاد شاګردان ماته نه کی وی ګستاخی وکړه د شیخ صاحب وی بے ادبی وکړه د پلار او د مور او د شیخ صاحب خدای شیخ صاحب په دې خبره کې ګستاخی راځي او چې دا خبره د رسول الله مبارک په متعلق کې نو بیا ګستاخی نه راځي عجیب عقیده د عجیب دین او ایمان دی الله مو د ګستاخو د پلیت عقیدو نه وساته
نو بخاری شریف چې کولو کې نو تا ته به دا حدیث دا الفاظ ملو شي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم صحابو ته فرمای ایکم مثلی، تاسو کې کم یو زما په مثل دی، تاسو کې کم یو زما په شان دی. وی زما رب یطعمنی و یسقینی، وی زما رب مال خوراک را کوي او زما رب مال اسخاک را کوي. تاسو رب خوراک اسخاک در کوي په دې سومه مثال. ګوره رسول الله صلی الله علیه و وسلم خپل صفت خپل مقام او مرتبه په خپل صحابه ته بیان کړه، په بخاری او مسلم په حدیثونو کې بیان کړه چې مان زما رب خوراک را کوي چې کله د سومه مثال نسم شپه ورځ دنیوي خوراک نه کوم نو هغه ته خو روحاني غذا جنتی غذاګانې ملاوي دي.